فریاد رانو شو نو خیر تاسو ښه خبره ده. چلې بسم الله او بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی. ملګرو ذاکر رحمان عمرزی یم او په مردان کې موجود یم. د یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل وي. که چېرته یو بې زبانه هم په وحشیانه طریقې سره هغه څوک ووژني نو موږ د خلاف او زموږ د دین هم د دې اجازت نه ورکوي. یو سپی دې ولې نه وي، یو پیشو دې ولې نه وي، الله تعالی د دې اجازت چرم نه ورکوي چې ته هغه داسې طریقې باندې مړ کړي. بیا زموږ په معاشره کې د خواجه سراو ته ډېر سپک کتلي کېږي. د دې نه خو ټول خلک واقف دي. د هغې مرګونو کې هم دن به دن لګیا د اضافه کېږي. پرون عمر عرف لال هغه هم چې وویشته د ډز کار شو. ډز خلاف یو یاره که هغه په چا باندې هم وشي خو د ډز خلاف یو ځای کې د ډز قایل ضرور یم چې په هندو باندې وشي، د ملک د دفاع لپاره وشي، هلته ډز منم. خو بیا خو دا د پاکستان کې په خپل وطن کې د ډز خلاف ځکه ډز خوشحالي نه راولي، ډز غم پیدا کوي، ډز نفرتونه رابرسېره کوي، ډز محبتونه ختموي، مینې ختموي. ځکه ډز تربګنیانې جوړوي، دشمنۍ جوړوي، یتیمان راټوکوي، کونډې را پیدا کوي. نو ځکه د ډز خلاف یم. دغه خواجه سرا عرف عمر عرف لال هغه هم د ډز کار شو. دا خواجه سرا مخامخ چې کم تاسو ته ښکاري د دې محفل کې به غم ناسته کوله. نن دویمه ورځ ده چې هغه نشته. غلطي د چا ده؟ د دې خواجه سرا غلطي ده. کم چې تعلق جوړ شي او هغې کې بیا ورانې داسې واقعات هم پکې موږ ته مخې ته راځي. انمول چې کوم دا هغه یو د ټرانسجنډر یو عقده هم هغې سره یې ده او دوی دپاره کار کوي، د دوی د حقوقو دپاره کار کوي. انمول دا راته ووایه چې عمر عرف لال دا څه چل و چې یاره دا واقعه مخې ته راله او هغه دومره خط ته خبر ورسېده چې هغه وویشتلی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه لومړی خو زه تاسو چینل والا ډېره شکریه ادا کوم چې راغلی دومره په سخته کې موږ له ساعت راکړو. ډېره مننه ستاسو ټولو. عمر محمد عمر عرف لال زما شاګرد و. د 55 کال دلته موږ سره مردان کې پاتې کېدو او بل داسې و چې زموږ ګرو چیله داسې زموږ شاګرد و زما لکه د مور او د لور هغه شانې پالنه وي زموږ. نو ډېر ښه انسان و. الله پاک دې وبخښي، الله پاک دې والله جهان ښایسته کړي. ډېره زیاته پرې خفه یم څنګه چې انسان په خپل کشر ورور خفه وي، په خپل اولاد خفه وي، دغه شانې پرې خفه یم. او بله دا چې ډېر ښه انسان و، ډېر نایس انسان و تر عملونو خویونو پورې. او بله واحد دا پیله انسان ما په ژوند کې زما په لایف کې ډېر خلک تېر شو، لاړه او راله، سړي ښځې خواجه سره چې مختلف مرګونه راله. هر چا ته الله پاک د ټولو بخښي سره د ټولو مسلمانانو. خو په دې کې پیله انسان عمر و چې 40 دن مخکې د هر چا ته وایي چې زه مرم او ما ته بښنه کوئ. او ما ډېرو خلکو به ورته ویل خواجه سراو چې دا خبره مه کوه، دا خولو ته بار بار په ځان باندې خوځوي نو دا به سپېره به شي، دا خوله دې اوس نقصان به درته ورسي. هغې وایي چې نه ما ته پته ده چې زه مرمه. بیا بل ورځ سیروزې له تلې وه 3 ورځو له، نو تبلیغ کې هم تلې وه ماشاءالله. نو تبلیغیانو نه هم تپوسونه کړي چې واپس راله 100% په دې خبره مطمئن وه چې وایي تبلیغیانو نه ما تپوس وکړه. هغې وایي چې کله انسان مري نو یو د مرګ داسې فرښته انسان ته پیله نهال وایي 40 دن مخکې. نو ما د هغه خبرو ته کتو او کردار او هر یو شی تر 40 دن پورې دلته بل ورځ راغلی وایي چې زړه مې غواړي چې دا ویښته کټ کړم او دا ټیټوان لرې کړم او د مخکې چې ما باقي کم ژوند تېر کړی د دې نه مخکې په ټول ژوند باندې زه ډېره زیاته خفه یم او ډېر زیات احساس ما ته وشو. بیا امیر صاحب روغ اوسو چا سره چې سیروزې له تلې وه، هغه هم زموږ د فیلډ والا دي که نه، هر څه پرېښي دي خلک ښې لارې ته راولي تبلیغ له. نو هغې راوسته، هغې ته یې وویل چې زما 40 دن ولیکئ، دې نه بعد زما ټول ژوند باقي په تبلیغ کې ولیکه. د هغې ټول هر څه پراته دي ما سره. نو زه چې هغه دغه ته وګورم ډېره زیاته خفه شم او وژاړم او افسوس وشي ما ته. او بله دا چې هغې په دې دنیا کې نور رزق نه و، ټولې دنیا ته یې ویل زه مرم او زه مرم. 40 دن چې کله پوره شو 40 دن مخکې دې دا خبره کړې وه، تاریخ هر څه ما ځان سره نوټ کړي. په دې خبره زه
بالکل مطمئن شوم چې او دا خبره شته او زمونږ اسلام کې چې څوم راغلي دي په رښتیا دي حقیقت دي. او بله دا چې موږ مسلمانان یو الحمدلله د دې معاشرې پښتنو کرم ژوند کړی او بله دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې لاندې زندگی کوو. نو په کار خدا ده چې انسانیت کې ټولو ته یو شان کته په کار دی، که هغه ښځه ده که سړی دی که خواجه سرا دی. خو موږ ته خلک د انسان په نظر نه ګوري اوسه پورې، نه چا کتلی دي او نه د انسان په شان چا مینه راکړې، نه خپل مور پلار سینې ته رانږدې کړي. دلته راشو یو د کوره مسافر بېدره بېوره بې کوره، نو دا ډمخانې چې کومې دلته موږ پاتې کېږو ډېر ټایم نه، بیا دلته موږ ته ګورو میلاو چې د مور پلار مینه ګورو نه میلاوېږي. هغه شان د مور او د لور او د مور او پلار مینه به موږ خپلو کې یو بل له ورکوله. دا انمول د تبلیغ کې هغې خبره کړې وه چې زه 40 دن لا به ځم، دا یې کله کړې وه؟ دا بله ورځ، نن درېیمه څلورمه ورځ ده، بس هر څه هغه ختم کړه، کلیر کړه هغه چې زه نور هر څه دا فیلډ پرېږدم. پته نشته یعنې اراده یې کړې وه او پته چې دا کمه فرښته وه ده ته یې ویلي چې مرې پرونه ټولو ناخنه بخښنه وکړه، ټولو ته ویې زه مرمه او بار به ویل زه مرمه او دا خبره ده، بس ما ته بخښنه کوئ چې که څه خبره مې. نو بیا هغه کس یو کس سره تعلق و د لساتو کالو نه ډېر ښه تعلق یې ورسره ښه دعا سلام وکړو چې دا کس ښه انسان د دې ځای د مردان دی، پښتون دی او د دې اوسه پورې ښه پالنه وکړه، ښه دوستي ده ورسره، هاي هیلو سم دی ماشاءالله، ځي راځي په عزت باندې و چې څه خبره یې په دې باندې څه مسلې دی به والله حل کوي، خیر تعلق دی، دعا سلام پښتانه یو بل له سرونه ورکوي، رشتې ورکوي، خویندې ورکوي، تعلق کې په ښه تعلق کې ښه دوستۍ کې موږ دا ښه تعلق کې د دې. نو موږ ته دا پته نه وه چې کس به روزانه راتلو په ده به تشدد کولو والو به ټکولو به داسې ډیمانډونه به کول چې هغه زما په خوله نه راځي. نو بیا کېدای شي داسې انکار کړی د تبلیغ ته لاړ ورته ورته چې زه نور دې فیلډ کې هم ژوند نشم تېرولی، تاسو روزانه ما ته وایي چې راشه پروګرام ته په پوځي یم ګډېدو له پروګرامونو دا زما نه دي خوښ او زه نوره بس باقي مانده توبه کوم د دې ژوند نه. نو هغه خبرې داسې وي تر 2 ورځې مخکې دې نه مخکې هغه کس راغلی دلته یې وویله تشدد یې پرې وکړو، بیا دې د غوسې نه وی د زورور زور او د کمزوري کنځل، نو کنځل منځل یې کول، د هغه کس موبایل یې راواخېست، موبایل یې ورله مات کړو. بیا هغه کس چې کوم دې سره تعلق و هغه د دې موبایل ځان سره یوړو، 3مه ورځ وه د دې موبایل دې سره نه و، نو دا ډېره زیاته پریشانه ګرځېده خپل موبایل پسې، او 3مه ورځ وه چې دا د خپل مرګ پسې ګرځېده. دې کس له به دومره عاجز او فقیره وه، د نورو خواجه سراونه ډېر خویونه بدل و، د نورو انسانانو نو لالچمارانو نه چې نور انسانان دنیا کې هر ښځه ده که سړی دی که خواجه سره د پیسو شوق کوي لالچ کوي، په دې کې دا خبره نه ډېر ملنګ او خاکساره انسان و، ډېر خویونه یې داسې و چې د خواجه سراونه مختلف و، د ډېرو خوږو خلکو د ډېر مالدارو د خوب ملنګانو خاکسارو خلکو خویونه و پکې. نو هغه خویونه زما ډېر زیات د ده خوښ هم د ډېر راته یادېږي مو ډېر زیات مسېږي ماته. هغه خبره داسې وه چې دی ورپسې ورغلو ما له موبایل راکړه، هغه ورته ته ما پسې کور ته راغلی ما شرمې او زما ښځه او بچي دا سړی بال بچداره مو مشر و، بله ورځ هم دلته جګړه وه، ته یې ویښتونه راټینګ کړی والو ټکولو، ما ورته مشر سړی ځان دې شرمولی دی او پلان کې وټینګلی، ډېر نصیحت مې ورته وکړو، کور ته لاړ شه خپلو ښځو بچو سره کښېنه، پردي خواجه سره په ډمخانو کې وهي او ټکي او ظلم ورسره کوي، دا خو نه په اسلام کې راغلی نه په دین کې او نه په پښتو کې. نو هغه سړی ډېر زیات زما نه داسې ملامته شو، خجالته شو، دلته نه روان شو. 3مه ورځ د دې موبایل ځان سره وړی، دې ویل زما چا سره تعلق نشته، کانټیکټ نه کېږي، خواجه سراو سره خلک رنګونه کوي، ما نه یې موبایل وړی. بیا پرون د هغه کس دویم ملګری و چې هغه دې ته رنګ وکړو چې راشه ستا دوست پلانکي ځای کې ناست دی تغبهي کې د مایانو هوټل کې و، راشه موبایل به درله تېراوالم راځه چې ورپسې ورځو. نو دا عاجزه لاړه، دې ته څه پته وه چې زما به مرګ د هغه د لاسه دا موبایل ته تله، موبایل راوړه، هغې ورته په لاره ولاړه، ولې ښه والده ډېر زیات تشدد یې په دې باندې کړی دی. نو ډېر زیات افسوس ما ته وشو چې موږ په ټوله دنیا کې زموږ غوندې کمزوری و د ټولو نه نیچی لاندې مظلومه طبقه خواجه سرا په دې باندې ته تشدد کې دومره یې وهلې و عاجزه چې دواړه لاسونه یې ورله مات کړي وو او بیا په زړه باندې ویشتې وه، په سر یې پیټزې کړي وو چې څوک داسې ویشتې وه لکه چې دی د انډیا نه راغلی و، د پاکستان دعوه کوي او پاکستان خپلوي او په زور یې اړوي انډیا ته. هغه کس سره به هم څوک داسې ونه کړي دهشتګرد سره چې څنګه دې زما مظلوم بچي خواجه سرا سره کومه طریقه باندې دې تشدد کړی، په کومو طریقو یې والی او څنګه ناجایز او ظلمونه یې ورسره کړي وو، هغې نه بعد یې بیا په د کارتوسو ښکار کو په ډزو باندې وویشتو. نو ډېره زیاته د افسوس مقام دی او ډېر زیات پریشانۍ مقام دی، ډېر زیات د خفګان مقام دی دا ټایم موږ ته په مردان کې. او دا موږ چې نور په مردان کې څومره یا په KP باندې خیبر پښتونخوا کې ژوند کوو اوس موجوده، زموږ ژوند ته هم خطره ده. ضروري خو نه ده چې موږ دې په ډزو کې پیدا شو، په ډزو کې دې لوی شو، په ډزو دې مړه شو. دا په کوم کتاب کې راغلی؟ دا په اسلام کې خو نشته. اسلام تاسو کتاب کولو کو چې کوم کې 4 کتابونه موږ ته اسلامي راغلي دي، هغې تاسو کولو کې 4 واړو کې کم یو کې راغلي دي، یو کې هم دا نشته چې په چا باندې ډز وکړو، په سرو ډز یې وولو، وینه توی کړه. د وینې څومره قیمت دی تاسو دا په پوښتنه وکړئ، معلوماتو کې څوک چې دا غلط خلک دي او داسې د انسانیت خلاف قدم اوچتوي، په چا ډز کوي، وایي چې په یو زړه کې کلمه د زړه مثال د خانه کعبې دی او ته په هغه کلمه باندې ډز کوې، نو دا خو ته ټول اسلام او د
په انسانیت خلاف قدم اوچتی او بله دا چې ټوله دنیا خوځېږي او زلزله یوه کلمه ووایه مونږ عالمانو نو دومره اورېدلي چې یو کلمه ووایه چې دنیا ودرېږي نو ده په زړه کې غټه پټه کلمه وه قرآن شریف و تبلیغ ته لاړو علم یې کولو مذهبي لحاظ سره کار کولو د هر څه غلطونه یې توبه کړه الله پاک والله هغه جان ښایسته کولو مخکې نه هر څه نه توبه ویسته داسې صفا شو څنګه چې مور نه انسان نه وی پیدا شي هغه شان یې توبه ویسته پیله به دې نه مخکې ګډېدوم او خلکو به خبرې هم کولې او اترې ما هره خبره یې وړې ده خو دې نه بعد داسې نه وی او داسې صفا دنیا ته رالو که نه دا توبه چې زما د وړاندې ویسته د هر څه الله ګواه دی او زه ګواه یم زما د وړاندې چې ده څه کړي دي او څومره ښه ښکلی ژوند یې تېر کړی نو توبه یې ویسته او ښه په صفا سچایۍ سره لاړو ډېر زیات او شهید و په مړینه باندې هم خاندل ټوله دنیا ګواه ده ټول خلک ګواه د چا هم چې لیدلی ماشوم و ډېر کم عمره و اوس یې 18 سال عمر شو نابالغه اوسه پورې 18 سال عمر شو میاشت دوه مخکې ورله ما کارډ جوړ کړو او کارډ هم ته دی ایثار کړی و کور کې کارډ یې نه ورکړی هغه ورته ما له خپل شناختي کارډ او موبایل راکړه د موبایل او د کارډ په بدل کې پردي بچي قتل وکړو نو ډېره زیاته ناجایزه دا ظلم دی موجوده ګورنمنټ ته موږ لاسونه جوړه کړو او انصاف غواړو اپیل کوو موجوده ګورنمنټ نه چې داسې ظالمانو له دې سختو نه سخته سزا ورکړلی شي چې آینده زموږ ژوند ته سکون وي دا راته وویل مول چې تاسو ټول رودات واقعه قصه دا بیان کړه جی ډېر زیات مسلې داسې راځي چې همدغه یارانو کې تعلق کې دا مخې ته راځي تاسو نه ګڼئ چې دې کې ستاسو هم غلطي ده زمونږ به څه غلطي وي که مونږ تعلق نه ساتو نو ضرورت خو دا وي چې ښار بازار دی د بازار خلک د خلکو باندې لوبې کوي مونږ له یو داسې سپورټ دپاره یو داسې ملګری پکار و چې زمونږ هیلپ کوي او مونږ سره همیش له شانه به شانه یو زمونږ سخت او هر څه برداشت کوي مونږ د هغې برداشت کوو نو مسلو نه دومره په دې ښار کې بلد خلک څه وي چې مونږ سره تعلق شي دعا سلام سم وي صحیح ورورولي صحیح تعلق وي مونږ په هغې باندې پوره یقین ساتو بروسه ساتو اعتماد ساتو خو هغې داسې نه وي څنګه چې زمونږ د نظر مطابق مونږ هغې ته کم نظر کوو هغې اکه شانونه ښیي چې د هغې لا به تربیت غلط شوي لا زه نه پوهېږم کومه ورځ چې کور کې مونږ شوي پیدا شوي مونږ باندې خواجه سره نوم ایښودلی شوی د کور نه نو کور کې زمونږ څه عزت نشته مونږ له به دا معاشره او دغه دوستان څه عزت راکړي ډېره مننه محترمو دا و د انمول تاسو سره یو دوه خبرې وکړو څنګه یې تاسو دا ستاسو ملګری و که نه څنګه دغه وفات ته او د هغې چې کوم ویشت راشي څومره ټول انمول میډم خو ډېر خفه دی تاسو څه ویل غواړئ بس مو خپله باندې ډېر خفه و چې ټایم چې وفات شو نو موږ ته فکر رالو زه ټایم کور ته تللی وم خپل کور کې وم خو شپه به څه ما ته په واټساپ باندې یو فرینډ راته دا یې پک راسینډ کړلو نو ډېر زیات خفه شوم خو لکه شپه بیا راتلی نه شوم بیا سهار رالم ډېر زیات خفه وم جړل مې خپل ګورو ته رالم ګورو هم ډېر زیاته خفه و جړل اوسه پورې هم ګورو خفه ده موږ خپله ورپسې خفه یو بس دعا ورته کوو نو بسکټ نوم دی او بسکټ. تاسو سره د ما مخکې پروګرام او شوی شوی ښه دا راته ووایه چې د هغه تبلیغ له تلو مېر څنګه چې میډم ووایي چې اراده یې کړې وه که نه تاسو څه اراده ده ستاسو پوزیشن دی مو خو ارادې کړې ډېرې مو کړې دي خو بس هغه هم ښې لار ته لاړو خو خلکو ښې لار ته فرې نه ښودو دې عوام ښې لار ته فرې نه ښودو کنې هغه اراده هم کړې وه اوس د څلورو میاشتو اراده یې کړې وه زموږ په مخامخ باندې امیر صاحب سره ولیکل زموږ یو دوه ملګري ورسره نور هم تللي تبلیغ ته خو بس موږ پرې خفه یو ډېر زیات پرې خفه یو ډېر خفه یو ډېره مننه تاسو څه ویل غواړئ د دا نه چې ګوره دا به خبرې کوي نو زه به دغې ته د رسم د خیره تاسو د خپل تاسو ما یو د مردان پولیس باره کې مانه تاسو کوي دوه درې شکایت دي چې اگر زر کوم به تاسو نه پوره انټرویو واخلئ او د دې خبرې په ځل ډېر خبرې معلومات د دې نه حاصلول شي محترم تاسو کوم کوم نه تاسو پولیس د دې حوالې سره اوسه پورې څه کردار ادا کو څه پیشرفت شوی دی پولیس خو خیبر پښتونخوا نه ماشاءالله نن سبا موږ دپاره 100% منډه تړله وهي موږ له سات راکوي خو مردان پولیس نه که موږ ډېر خوشحاله یو نو لږ مو ته ګیلې هم دي هغه ګیلې دا دي چې بار زه چې کله هم تلم فوکل پرسن یم دلته خواجه سره حقوق دپاره کار کوم مردان کې نو هغه دې نه مخکې زه صوبایي جنرال سیکرټري وم زما میډم فرزانه چې کوم د زموږ پرېزیډنټ اف کې پي کې هغې سره زه سوات نه بنو پورې هر ضلعې ته به تلم چې څه خبرې مې موږ به پولیس افسرانو سره کېناسته حل کېدې به دلته مردان کې ډېر څه پولیس افسرانو چې دلته مردان این ډي او کلب کې داسې دا موږ چې کله کانفرنس شوی دلته مردان کې بیا څه پولیس افسران راغلي هغې موږ سره پوره وعدې شوي وي چې ستاسو څه قسمه خبره څه شکایات وي اول به فوکل پرسن راځي ورپسې هغې چې کومې نماینده جنرال سیکرټري چې فوکل پرسن پسې وایس پرزیډنټ دغه شانتې چې خواجه سره کوم ګروګان دي
چې څه خبره هم ستاسو د خواجه سره وي څه شکایت کمپلینټ اف آی آر راځي چا خلاف اف آی آر کوي نو تاسو مونږ له راتلی شئ. ما بیا ورته وی چې زمونږ کوم شاګردان راځي تاسو د هغې اف آی آر ماخلئ چې تر څو پورې ګورو نه وي راغلی ګورو کښېني خبره باندې ګورو مطمئن شي د هغه اف آی آر فرشر زوري ګورو په خبره پوهېږي انسان دا خبره پوره داسې کمپلیټ کړي چې د خواجه سره ته هم پکې مسلې نه جوړېږي او خلکو ته هم. نو هغې ویل چې بالکل زموږ تاسو سره 100% په دې باندې خبره ده سای نه شو چې تاسو څه خبره مې افسرانو ویل پولیس تر ډي پي او پورې په هغه میټینګ کې ډي پي او ډي اس پي او ایس پي سی ټي او ایس پي اپریشن او ایس پي انوسټیګیشن او داسې تانیدارانو سیچوګانو مختلف افسرانو د پولیس ټولو زموږ د مخکې د وړاندې هغې موږ سره دا وعده وکړه چې څه خبره هم ستاسو وي اول به فوکل پرسن راځي بیا به ګوروګان راځي کښېني به د شاګرد مسله به ختموي. نو زما دا شاګرد چې کوم محمد عمر ورفلال الله پاک دې ورله هغه جان ښایسته کړي د ده به روزانه په دې لاندې چوکۍ کې مسلې وي دلته څه داسې پولیسو ټول هم نشم یادولی چې ګډ وډ دي یا خراب دي پولیس ښه دي الحمدلله خو څه داسې لږ کسان وي پکې چې د لږو پیسو دپاره رشوت دپاره هغې کار کوي او داسې کار کوي چې د لال چې کوم عمر هر وخت به په دې کس باندې اف آی آر کولې زما نه پشې شه زما نه پټ زه خبر نه وم د دې خبرونه نن سهار به په اف آی آر وکړو چې کس به یې راوسته ورله تاڼې له نو پولیس به ورته چې خیر دی پرېږده څه مسله نشته او بیا به مازدیګر پرېښودو بیا به سهار راوسته مازدیګر به پرېښودو 100-200 اف آی آر د دې ترمنځ شوي وي او زه یې ګورو هم د لال زه نه یم خبره په کار دا وه چې زه یې راوستې وې دې کس سره مخامخ کېنولې وې او دې کس ته ما ابرس په مخامخ ومویل چې ستا لال سره څه مسله وي ته دې تنګ دي او ته دې ځان خلاصول غواړې خیر د مرګ دې ورسره هېڅ هم نشته ته صرف راشه ما ته ووایه زه زموږ د اجلاپن چې کوم رولز دي کوم روټین دي په کومو طریقو باندې زه تا دنه لرې کولی شم ازادولی شم ما ته ووایه ما له ډېرې طریقې راځي زه ګورو یم ګورو سره 100 ګوره وي 100 رنګ خبرې ګورو له ورځي. نو الحمدلله زه دومره کار کوم د نورو خلکو منډې وم ته زما شاګرد زه به ستا سره پوره هیلپ کوم هغه وایي چې خیر ګورو تاسو بېغمه شئ ما له پولیس کار کوي او پولیس د داسې کار نه کوي زه پولیس نه په دې خبره خفه یم چې څه خبره مې پولیس د مونږ راولي مشران یو مونږ د خواجه سره مونږ هغې سره کښېنو مونږ په دې مسلو ډېر پوهېږو زمونږ کار دی مونږ سره تېر شوي په مونږ تېرېږي راځي مونږ دې ژوند کې یو زمونږ سختو سره مخامخ څنګه چې پولیس ټارګېټ شوي دغه شان مونږ خواجه سره ورته هم ډېرې مسلې جوړې شوي دي نو د پولیس چې کوم قدم هم اوچتوي هېڅ چېرې د وړوکې کم عمره خواجه سره په خوله باندې نه اف آی آر اخلي او نه د فیصلې کوي چې کله هم د مردان پولیس یا زما دا ویډیو چې څومره هم څوک ګوري چې کوم پولیس هم کوم افسران دي زموږ دپاره کار کوي یا زموږ څه کیسونه وي نو اول د ګورو راولي ګورو د کېنئ دا مسلې به پکې آینده نه راځي انشاءالله تعالی. نو بیا د زما نه په هغه ټایم چې په جذبات کې زه ډېره زیاته غوسه وم او ډېره خفه وم چې ما هر څه ویلي د پولیس زړونو ته څه ازار رسېدلی څه افسران هلته ولاړو د هغې زه ډېر زیات معذرت کوم ډېره زیاته بخښنه غواړم او زه خپله هم ډېره خفه یم او پولیس مونږ له همیش له سپورټ کړی مونږ سره مونږ له راکوي او بله دا چې شانه به شانه دی مونږ سره ډېر زیات شکرګزار یم د موجوده ګورنمنټ نه خو بعضې څه کسان وي چې دغه شانتې وي د هغې هم زه شکریا ادا کوم بس الله پاک د نیکو هدایت ورته وکړي او ډېر زیات متاثر یم د موجوده ګورنمنټ نه او زنده باد کې پی پولیس. ډېره مننه تاسو څه ویل غواړئ دا کوم ملګری چې ستاسو دا وفات شوی نو سرجي کو زه هر څه وایم چې کم یو پانسي شو د خواجه سره په سر باندې ته ماته ووایل دلته کې 1500 خواجه سران خلکو ویشتل د ورځې کم یو پکې پانسي شو زمونږ خو په جاړه او په دې ویره او په دغه باندې شپه ورځ مونږ په ځان باندې یو کړلو زمونږ مني څوک کو مونږ هر څه ووایو او دلته کې تاسو په رڼا ورځ باندې یو زه هسې وایم یو سپی تاسو دغلته ولې په ټایم باندې څه چل کېږي نن خواجه سره راځي یو سړی راځي د ورځې خواجه سره مړ کېږي او په ډز مړ کېږي دې کې خو یو هم پانسي نه شو په څلورمه او پنځمه ورځ هغه سړی ګرځي تمانچه یې چوډي مخې ته نو بله د هغې سترګې سرې شوې که نه موږ چاته وجو او چاته فریاد وکړو موږ به کوو څه او که تعلق وي چې یو سړی وایي چې تعلق ته نه جوړوي نو بغیر تعلقه نه کېږي هر ځای کې تعلق پکار راځي داسې خلک ته افسران دي زمونږ سټوډنټ دي هلکان دي واړه دي هغه به زمونږ په اخلاق په هغه باندې مونږ سره به کښېني پاسي مونږ خو د چا د زړه نه یو خبر کړم چې دا به راځي او دا به ولي نو خدای دې ورکړه دغه شان پیدا کړي چې څنګه مونږ سره ظلم کېږي او نور خو مونږ پولیس ته ځکه څه نشو ویلي چې په سیټي کې دننه دا تاڼه ده صحیح ده په سیټي کې دننه تاڼې حدودو کې دننه مړې کېږي د ورځې تاسو سوچ وکړئ دغه کورکوړی والا ده دا زموږ اډه ده دلته کې دا د چوکۍ ده دغلته سړي ویشتلي کېږي په رڼا ورځ باندې د ماښام او د مازدیګر یې منځ دی
او سړی دی وځي دې کې نه څوک پانسي کېږي او نه څوک پانسي شو په دې 1500 خلکو کې زمونږ خواجه سره هر یو سړي په ډز لګي چېرته تاسو اورېدلي چې په خپل مرګ مړ دی خو چې خبرېږي نو وي ویشتو نو خواجه سره د چا کور ته ورغلی دی د چا دروازه یې والې ده د چا نه مټي ځای بوتلې ده داسې یو داسې غلط کار یې کړی دی نو موږ به ووایو چې خواجه سره ښه نه دی په دې مردان کې ډېر نور خلک نور څه کېږي هغې ته دې خلک تکړه شي هغې ته دې مخکې شي موږ به ووایو چې آفرین دی او په دې دی نو په خواجه سره خو غریب د ماشومانو د زورم دی چې واده له ورشي نو موږ لسو کسانو ته ضروري دا ماشومان رانه خوا کا نو ډس کول خو ډېر مننه محترمو دا جذبات او احساسات د خواجه سره د خپل ملګري لپاره یقینا پکار دا هم دي څوک چې زیاتي وکړي ظلم وکړي چې د هغې سزا او جزا ملو شي نو یقینا چې د هغه چې کله سزا او جزا ملو شي نو بیا به انصاف چې کله په زموږ په سوسایټۍ کې زموږ په معاشره کې انصاف راشي نو داسې واقعات به ډېر کم شي الله تعالی دې وکړي چې داسې واقعات کم شي او الله تعالی دې زموږ په خواجه سره او څومره چې ټرانسجنډر دي عام مسلمانانو باندې خپل خصوصي کارم وکړي چې دې رڼاګانو ته راشي ذاکر رحمان عمرزی له اجازت ورکړي آباد اوسئ وینو بیا خیر